بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان او خاص ته رحم کولو والا ده. د دې روژې مبارکې په خاطر په ټولو ورونو په ټولو خویندو د الله رحمتونه وي. رب تعالی مو خوشحال لره زما پښتنو مسلمانانو ورونو خویندو. او تاسو به اورېدلې وي د بعضې خلکو به زما مبارکې ویډیوګانې لیدلې وي په دې سوشل میډیا باندې. او دغې نه علاوه 4 کاله مخکې زه سوشل میډیا ته درته راغلم او په سوشل میډیا کې ملګرو مجبور کړم چې راشه د سوشل میډیا ته. دلته د نفرت بارانونه ورېږي. نو یقینا چې سوشل میډیا ما ولیدله د نفرت باران و. د نفرت باران داسې و زما ورونو، تاسو ته به یاد شي د پاکستان خلکو به د افغانستان جنډې سوځولې، ویډیوګانې به یې ښیلې یو بل ته، او د افغانستان خلک به جګ شول د پاکستان جنډې به یې سوځولې او هغه ویډیوګانې به یو بل ته لیږلې. د میندو او د خویندو خو سره چا سره پروا نه وه. د میندو او د خویندو د عزتونو پروا مسلمان سړي سره نن سبا چېرته شته. او بیا پښتون سړي ته خو د مور او خور عزت نه معلومیږي حقیقت کې، چې مور چاته ویل کېږي او خور چاته ویل کېږي که نه. نو نن داسې رای که نه چې په مینه محبت مې راټول کړی. زما الله ګواره، زما خدای ګواره، په مینه محبت مې راټول کړی او د نفرتونو په بارانونو کې مې درکې ګلان وشندل. ګلان زما هره ویډیو درته ګواره، هرې ویډیو کې مې درته د محبت د مینې خندا او د محبت د مینې پیغامونه درکړي. که چا دا ثابته کړه چې سکندر چاته کنځل کړې ده، د مور او خور کنځلې ورته کړې ده، نو سکندر به د مسلمان زوی نه، سکندر به د اسرائیل او د یهود زوی وي. دا هغه د چیلې او د ګډ کیسه شوه. چیلې او ګډ چې کله په پوله باندې ټوپ وهلو نو د چیلې ګډ ته وویل چې ته ټوپ که، نو دا ګډ ورته وویل چې چیلې ته ټوپ که. نو چې کله دا ګډ ټوپ ووهلو د پولې نه، نو دا ګډ چې کم لم و دا لم یې اوچت شو، بیا د بیا ډېره زیاته معافي شای ښکاره شو. دا چیلې ورپسې ډېر غټ خندا کوله. نو دا ګډ ورته وایي چې دومره ولې خاندې؟ وایي لم دې اوچت شو. نو دا ګډ ورته حق حیران کتل، وایي دا 24 ساعته چې تا دا لکۍ اوچته نیولې ده ځان پورې خو نه خاندې. نو زه دا نفرت والا ورته دغه پیغام ما ورکړو چې نفرت والا خلکو د 24 ساعته چې ستاسو د بېعزتۍ خبرې او 24 ساعته ستاسو پرې خولو کې د مور او خور کنځاګانې کېږي، آیا تاسو کې واقعي تاسو کې هم چېرته شرم او حیا شته؟ زما د خولې نه صرف یو الفاظ تاسو ته ووتل او زما رب ذوالجلال ګواره، هغه ورځ ما تاسو ته د دنیا یو ښایست ښیلو. هغه ویډیو به تاسو پوره لیدلې وي، ډېرو زیاتو خلکو په یوټیوب کې پراته دی. هغه ویډیو کې ما تاسو ته د دنیا یوه ښکلا ښودله. هغه ویډیو تاسو پوره وګورئ. هغه کمکلان دې هم وګورئ چې چا زما صرف هغه د 2-3 منټه ویډیو لیدلې ده، تاسو هغه 40 منټه ویډیو وګورئ. هغه ویډیو کې ما تاسو ته د دنیا ښکلا ښیلې وه، دا رب کائنات د دنیا څومره ښکلې پیدا کړې. خو دلته کمنټونه را روان وو، هر سړی وایي جاسوس یې، هر سړی وایي جاسوس یې، که نه؟ دا روزانه تاسو ماته ویلې، روزانه. نو انسان تنګ شي که نه، ډېر تنګ شي. نو یقین مو په خدای وشه زه تاسو تنګ کړم. انسان یم، ځان کې غیرت ګورم، ځان ته غیرتي وایم. نو تاسو زه تنګ کړم چې ډېر مو تنګ کړم. ډېر د کفت نه مې درته وویل، چې بالکل تاسو چې څه وایئ زه همغه یم، همغه جاسوس یم. دا مې ډېر د زړه د درد نه درته وویل. خو دا کمکلان پوه نه شول چې دا سړي ډېر د درد نه دا خبره وکړه. او تاسو دا ثابت کولی شئ، حقیقت کې دا ثابت کولی شئ، او که نه صرف پرې خولې مې وویل او بس زه جاسوس شوم. چېرته مې د جاسوسۍ داسې کار کړی دی، څوک ما قتل کړی دی، تاسو لیدلی یم پې، تاسو سره ګواه شته د دې کار. دا خو ډېر غټ الزام تاسې لګوئ که نه، غیر قانوني الزام. او پاتې شو د اسنادو خبره چې زما اسناد خلکو شیر کړي دي، زما یو زوړ پاسپورټ یې شیر کړی. قسم مو په خدای وشه چې کله هم اسلام سره غداري شوې، کله هم انسانیت ته شکست ورکړلی شوی دی، کله هم هر ځای کې مرداري شوې ده، یو انسان بدنامي شوې ده، هلته د جان پهچان والا انسان لاس دی.
چې هغه جان پهچان د چا سره وي که نه د هغه پکې لاس وي د هغه تخریب ستا د بدنامۍ په تخریب کاری کې پردی انسان تا نشي بدنامولی اول د هغه انسان بدناموي چې هغه سره ستاسو جان پهچان وي نو قسم مې په خدای وي مسافر ته یو مسافر راغلی و کور ته دی یو مسافر راغلی و کله چې زه کور ته راغلم زما ملګری ما سره په کور کې نو هغه راته وویل چې ستا کلیوال راغلی نو ده باندې بده لګېده ده باندې دا سړی ډېر بد لګېدو زما په کور کې چې ده ورباندې اعتبار نه و نو ما هغه ته وویل ما خاموشه څه ونه ووایه زه ورغلم په مینې محبت ورسره میلاو شو دا انسان سره ما رزق وخوړلو په خپل کور کې مې ورته رزق ورکړو او دا انسان ډېر زیات دربدر و حالات ډېر زیات خراب و د پیسو ورته سخت ضرورت و او کار نه ډېر سخت ستړی راغلی وم قسم په خدای چې ډېر سخت ستړی راغلی وم کار نه او د پیسو ورته ضرورت و او سحر روان و چرته شپې په شپې مې راوباسل ملګرو ته مې ټلیفون وکړلو کم ملګري سره پیسې وې او دی را سره ګاډي کې مې کېنولو او ګاډي کې مې ځان سره کېنولو سیده مې بوتلو په دې شپې هغه کس نه مې پیسې ورته راواخیستلې ځکه چې ده د پیسو ضرورت واپس مې کور ته راوستلو کور ته مې چې راوستلو واپس نو ښایسته په بل بیډروم کې مې ورته ځای تیار کړه دلته په آرام سره څمله ښه عزت مې ورکړو او هغې نه بعد څه وشول هغې نه بعد زه خپل بیډروم ته لاړم زما کور لوی دی کوټې پکې زیاتې دي زه خپل بیډروم ته لاړم هلته څملستلم او ما شپې ورته وویل چې وروره سبا ته زه وختي کار ته ځم نو ده ماته وویل چې زه سبا غرمې نه بعد څم که اجازه وي زه ستا کور کې سبا غرمې پورې پاتې شم ما ورته ویل ما چابي هم شته دی وروره د زما بل ملګری دی دغه هم وختي ځي نو ته وروره چې کله کور نه ځې نو ځان پسې تالا ولګوه ځان پسې دروازه بنده کړه او بس کور خپله تالا کېږي اټومیټک وایي ښه ټیک دی قسم په خدای اعتبار مې پې وکړو ځکه چې یو مسافر کور ته راغلی و نو یو مسافر کور ته راغلی و اعتبار مې پې وکړو او هغه مسافر څه وکړل زما په کور کې هغه مسافر راجګ شو زما کور کې تلاشي اخیستې و جاسوس چاته ویل کېږي ما ته او که نه داسې انسان ته زما کور کې تلاشي اخیستې وه زما پاسپورټ یې زوړ را پیدا کړی و وایي غل چې غلا کوي نو نشاني پرېږدي دا حقیقت خبره ده او د کمکل دا پاسپورټ کاش کې چې کور نه بهر کړی وای هلته تصویر ته نه اخیستی وای یا یې چېرته هوا کې نیولی وای تصویر یې ته نه اخیستی وای نو د کمکل شاه هغه تصویر داسې ځای کې اخیستی دی چې په کم ټیبل باندې زه روټۍ خورم اول ته ما واړه دسترخوانونه اچولي دي زیړ دسترخوانونه دي هغه تصویر وګورئ د پاسپورټ شیشه لګېدلې دی او شیشې باندې زیړ دسترخوانونه دي نو هغه ځای هغه شیشه پکې راغلی دی پاسپورټ تصویر سره او هغه دسترخوان ورسره راغلی نو یقینا دا تصویر زما په کور کې اخیستل شوی نو دا کمکل لاړی دا تصویر نورو خلکو ته ورکړی چې دغه د اصلي پاسپورټ دی دغه اصلي نامونه دي نو دا تاسو څه کولی شئ آخر تاسې نه دا سوال پیدا کړي چې دا تاسو ته ګټه څه شی درکوي آخر کولی څه شی شئ تاسې دا راته ووایه قانوني به تاسو څه شی وکړئ قانوني خو خپل ځان ته کار ګورئ خپل ځان ته په دې ځای کار ګورئ چې قانوني خو دا ډېر غټ جرم دی چې تاسو د بل انسان کاپي د اسنادو در سره وي او تاسو زه پیژنم نه تاسو سره زما د کور اډرس در سره وي دا خو قانوني جرم دی په یورپ کې بهرحال زما د آخري پیغام په دې پیج د سوشل میډیا کې آخري پیغام نو هغه انسان ته ما کور کې ځای ورکړو رزق یې را سره وخوړلو نو داسې انسان ته څه وایي داسې انسان ته وایي چې نمک حرام دی ته وایي اصلا کې چې کور کې ورته ځای ورکوي پیسې ورته ورکوي عزت ورته ورکوي په عزت ورته شپه ورکوي او هغه در سره نمک حرامي وکړي آخر وجه څه زما قصور څه و دته ما ورته کړي څه شی و دته ما خو ورته د یو مسافر فکر وکړو چې مسافر راغلی زما کور ته ها غلطي زما واقع چې غلطي زما بهرحال 4 کاله مې درکې الحمدلله د ګلونو باران
شیندلی دی، همیشه مې در کې ګلونه شیندلي، زما رب ګواره. او نن چې کله پوه شوم چې زما په باره کې واپس نفرتونه شروع کېږي او دوه مسلمانان زما په نوم باندې جنګېږي، یو کنځل کوي او بل هغه ته کنځل کوي، نو ستاسو زما په نوم باندې چې یو وایي چې دا ډېر بد انسان دی او بل ورته دوباره کنځل کوي او زما په نوم باندې دوه مسلمانان جنګېږي، نو زه تاسو دواړه پرېږدم، امن قایم کړئ، امن قایم کړئ، مینه قایمه کړئ او یو بل ته په احترام وګورئ. په سوشل میډیا باندې دا زما آخري پیغام دی. دې نه مخکې هم یو ما پیغام کړی او بیا راغلم او دا داسې پیغام دی چې دې سره سره به سبا زما دا پیج هم ډیلیټ شي. ما پیج سحر ډیلیټ ته اچولی دی، 40 ساعته اخلي چې دا پیج هم ډیلیټ شي. نو تاسو بیا زما شکل او سیرت په دې سوشل میډیا باندې ونه ګورئ انشاءالله. تاسو ما نه دومره نفرت کوئ، دا د نفرت والا انسان درته وایي چې ستاسو د جهالت میدانونه، ستاسو د نفرتونو میدانونه د کامیاب وي. زه نه در کې ځایږم، یقینا چې زه نه در کې ځایږم. زه د نفرت والا انسان نه یم، زه د جهالت انسان نه یم. زه همیشه انسان سره مینه لرم، که هغه تاجک دی، که هغه پنجابی دی، که هغه پښتون دی چې په نوم مسلمان دی، زه هغه سره مینه لرم. زه قوم پرستی منم نه، زه قوم پرستی سره منم نه، زه داسې انسان یم. نو الله مو ګلې ګلزار لره، ما نه هر څه خطا او هغه شوی وي، نو زه در نه بخښنه غواړم، معافي در نه غواړم. الله مو سلامت لره. او اخره کې دومره درته وایم هغو خلکو ته چې چا ما پسې دروغو پروپاګنډې جوړې کړي، دا روژه دی که نه روژه، وایي روژې کې بعضې بد دعا هم ډېره ضرور قبلیږي. نو که چېرته زه په حقیقت کې چې تاسو ما پسې کومې خبرې کړې وي، نو الله دې ما ځواني مرګ کړي د دې روژې په خاطر. او که چېرته تاسو ما پسې دروغ ویلې وي، مرګ درته نه غواړم. رب تعالی دې تاسو ټول عمر بېروزګاره واچوي، چې د کارونو په تلاش کې خپل ګریوانونه وشکوئ او خلکو ته داسې سوال و زاری وکئ چې د الله په نوم باندې 5 روپۍ راکړه. الله تعالی دې تاسو باندې داسې حالات راولي. که چېرته تاسو په حقه وای، رب تعالی دې ما ته ځواني مرګ راکړي او ډېر زر دی راکړي. خو که چېرته تاسو که زه په حقه وم، ما کې هغه عمل نه وي، هغه غلطي په ما کې نه وي، د دې روژې مبارکې په خاطر رب تعالی مو ټول عمر بېروزګاره واچوه چې در سره د روپۍ د رک ونه لګي. الهي امین او رب امین. لاړم درنه ملګرو ورونو، او دا زما آخري پیغام، او سبا نه بعد به دا پیج هم نه وي. خوشحاله و آباده اوسئ. او د افغانستان خلکو ته زه د آخري پیغام ورکوم. د افغانستان خلکو، ما تاسو افغانستان ته کله هم کنځل نه دی کړی. د افغانستان یم، د خپل وطن یم. او که تاسو چېرته زما داسې ویډیو لیدلی وي چې ما ویلې وي چې افغان قوم ډېر بد خلک دی، او چېرته ما ویلې چې افغانستان ډېر بد وطن دی، نو الله تعالی دې ما ځواني مرګ کړي. زما به ډېرې ویډیوګانو تاسو لیدلی وي. که چېرته ما په قوم باندې تهمت لګولی وي، چېرته ما قوم ته کنځل کړی وي، چېرته ما افغان قوم ته کنځل کړی وي، الله تعالی دې ما ځواني مرګ کړي. الهي امین کې. بس دومره دی چې انصاف مالک صرف الله دی. دا روژې مبارکه ورځ دی او په دې سره در سره خداحافظي کوم. د انصاف مالک الله دی او رب تعالی دی. که تاسو په حقه وای چې زه جاسوس یم، نو رب تعالی دې ما ته ځواني مرګ راکړي. او که زه دغه انسان نه وم، یو عام انسان یم او مینه مې ایمان دی او الله مې ګوري چې بې ګناه یم، د دې روژې مبارکې په خاطر رب تعالی مو هر یو بېروزګاره واچوه چې چا را تهمتونه لګولې دي. الله تعالی مو هر یو بېروزګاره او نیستی ته کېنوه. الهي امین. او آخري خبره، په افغانستان کې کله هم چې د نر بچی پیدا شوی دی، تاسو ټولو دا خبره واورئ. افغانستان کې کله هم چې ډېر یو عزتمند انسان پیدا شوی، قسم په خدای چې ډېر زر مړ شوی، په قرآن قسم دی چې ډېر زر یې سر خوړلی. ځکه وایي چا وایي په خپله نیتونه مو خراب دي. زمونږ نیتونه خراب دي. د بل ترقي مونږ نه برداشت کېږي. زما په سر باندې ټول پاکستان، قسم په خدای چې زما په سر باندې د ډېر د پاکستان خلکو افغانستان ته سلام کړی دی. دا ما لیدلی دي. زما په سر باندې ډېر زیات افغانان معاف کړي دي چې هغو افغانانو ډېر بده خوله خوځوله. دا ولې؟ ما خپل خدمت، خپل وطن ته دغه خدمت کړی چې همیشه مې د بل عزت کړی دی. دا مې د وطن نوم اوچت کړی. همیشه مې بل ته په خندا او په مسکان کتلی دی. دا مې د وطن نوم روښان کړی.
دا نه چې بل ته د سپي خولې خوځولې او د سپي په شان ته مې خوله ورته خوځولې وي هغه به ټیک بیا زما افغانستان ته کنځل کوي چې تم داسې بړ وایې تم د افغانستان یې نه د نفرت کولو ته والا ته مې د مینې غاړه ورکړې چې وربت را باندې پوه شوی چې ته د افغانستان یې وایه راته ویلې وایه او سکندره داسې درته سلام کوم او ستا افغانستان ته داسې سلام کوم دومره درته وایم ما ولیدل په افغانستان کې ډېر ښکلي خلک افغانستان کې چې کله هم یو بهترین رهبر پیدا شوی قسم په خدای چې سر یې خوړله خپل افغانستان کې مړ شوی شهید شوی په دې چې زموږ خاورې ته بد دعا شوې ده زموږ خاورې کې کله هم عزتمند سړی نه پاتې کېږي زموږ خاورې کې کله هم بهادر سړی نه پاتې کېږي زموږ خاورې کې کله هم د عزت ډک سړی نه پاتې کېږي ډېر زر سر خوري د چا د لاسه د خپلو د لاسه په رب قسم چې د خپلو د لاسه الله مو سلامت لره خوشحال و آباد اوسئ سوشل میډیا نه خدا حافظ همیشه د پاره او دا پیج به هم سبا نه ډیلیټ شي د الله په امان سلامت اوسئ پاکستان افغانستان زنده باد او قائم آباد الهی آمین